أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة العنكبوت 36 نمبر آیات دې 36 نواله د 37 پورې. په دې کې واقعیا د شعیب علیه السلام ذکر کیږي او دا تقریبا 4 نمبر واقعیا. دا واقعیا د دې مضمون لپاره ثابتېږي چې د اسلام دشمنان چې په کوم ځګونو کې دي د الله تعالی د قهر د غضب نه محفوظ کېدی نشي، هلاکیږي به لکه څنګه چې د شعیب علیه السلام قوم هلاک شو. دغه شان د کې دا 4 نمبر امتحان هم دی چې کله کله به د قوم نه طرف نه امتحان به دې طریقه باندې چې داعي ته به سپک وي، رد بد به ورته وي، خوشي خوشي نومونه به ورلګي، الزامات به لګي، سخته ګستاخي او بېادبي به کوي. دا به داعي دپاره یو د امتحان یو قسم دی. 5 امتحانونو کې د یو امتحان دی. د شعیب علیه السلام قوم هم دغه شان د ګستاخ او بېادب او د ګستاخۍ او د بېادبۍ امتحان به شعیب علیه السلام باندې و چې د خلکو منځ کې ژوند تېر کړي، د خلکو ته دین وښیي. الله تعالی وایي وإلی مدین موږ لېږلی او مدین ته اخاهم ورور د هغوی شعیبا چې شعیب علیه السلام. فقال دو ویل یا قوم اعبدوا الله، ای قوم عبادت کوئ د یو الله تعالی، ورجو اليوم الاخره او تمه ساتئ، یقین ساتئ د ورځې اخرنۍ. یو د الله بندگی کوئ، د مخلوق مه کوئ. او دویم د آخرت ورځ عقیده ساده، اخرنۍ ورځ شته، قیامت ورځ شته، حساب کتاب شته. ولا تعثوا في الارض مفسدين، تاسو مګرځئ په خپلو، تاسو مګرځئ په ځمکه کې ورانۍ کوونکي. د شعیب علیه السلام دعوت کې غټې خبرې 3 خبرې شوې: بندګي د یو الله تعالی، د قیامت عقیده ساتل، او په دنیا کې چې څومره فسادونه دي که هغه دین دشمني ده، د مخلوق سره دشمني ده، د هغې نه ځان بچ کول. مفسدین د دې مصدر فساد دی، فساد کوونکي خلک. فساد معنا مخکې من کړي د خپله پښتو کې معنا ده ورانکاري کول، ورانۍ کول. او د وراني تعریف دا ده چې د انسان 2 غټ ضرورتونه او مقصدونه دي. یا داسې ووایه چې انسان د 2 څیزونو نه جوړ دی، یو روح دی بل جسم دی. کوم ضرورتونه چې د روح سره تعلق لري هغې ته دین او شریعت وایي. په شریعت سره به دیني احکامو سره د روح ضرورت پوره کېږي. او چې کوم جسمانی ضرورت دي نو هغه په خوراکونو سره، په سهولیاتو سره، کپړو سره، په کور سره پوره کېږي. نو کم کس چې ستاسو دنیاوي نقصان کوي هغه هم مفسد دی، او چې کوم دین خرابوي نو دا هم مفسد دی. بیا چې دنیاوي څیزونه خرابوي، دنیاوي اسباب ورله خرابوي، دا ورانکاري دیني ورانکارۍ نه خطرناکه ده، لا اوچته خطرناکه ده. هغه په دې وجه باندې چې جسم عارضي دی او روح مستقل دی. نو روح چې کله ضایع شي، خراب شي، دا مستقل زوال شي. یعنې سړی چې کله بېدینه پاتې شي دا ډېر غټ نقصان دی په نسبت د هغې معنی چې د ولږې نه مړ شي. دا نقصان کم دی. نو هغه انسان چې هغه د خلکو دنیاوي سهولیاتو کې رکاوټونه پیدا کوي دا مفسد دی، ورانکار دی، بېشکه د الله تعالی دشمن دی. لیکن د دې په نسبت باندې هغه سړی ډېر دشمن دی چې هغه د دین دشمن دی او د دین د خرابولو، بدنامولو، بدګمانۍ ولاړولو او د غلطو نظریاتو سره لګیا دی. شعیب علیه السلام دغه 2 قسمونه په ولا تعثوا في الارض مفسدين سره ذکر کړل. بس موږ به هیڅ قسم فساد نه کوي، نه به دین دشمنی کوي او نه به د خلکو دنیاوي ژوند کې مشکلات پیدا کوي. فکذبوه، نو دروغجن یې وګاڼو. شعیب علیه السلام ته د دروغ نسبت وکړي چې ستا خبرې رښتیا نه دي او دا د سره موږ نه منو. فاخذتهم الرجفة، نو ونیو دوی لره زلزلې. فاصبحوا بدارهم جاثمين، دوی وګرځېدل په خپلو کورونو کې نسکور را پرېوتلي، نسکور را پرېوتل. دې ځای کې د رجفې ذکر دی. سورة اعراف کې مخکې د مضمون تفصیلا تر شوی دا واقع په تفصیل سره اعراف کې تر شوی دی. هلته کې د صیحې ذکر و چې په دوی باندې یو تیز هیبتي اواز شوی و. دې ځای کې وایي چې زلزله ورباندې شوې. د دې جواب یو دا دی چې په دې باندې زلزله او د جبرائیل علیه السلام هیبتي اوازونه 2 راغلي.
ځینې مفسرین دا جواب ذکر کړی د جلد کې راځي د زلزلې نه مراد د زړه زلزله ده چې کله په دې باندې هیبتي आवाज وشو ټول زړونه ودرځېد او وچاودل یاري نه او چې کله په خېټه باندې دړ یا بزره باندې دړ سړی نسکور را پریوسی نو ځکه وایي چې فاصبحوا بدارهم جاثمين دوی را پریوتل په خپل کورونو کې نسکور بزرونه باندې دړ زړونه وچاودل خپل زګر نو بیزیش نو دا یادار چې رشپا زلزلې نه مراد د زړه دغه چاودل او بیزې کېدل دي مراد دي یا دا د همدغه رزمه کې زلزله هم شوې ده او دې باندې आवाज هم شوې ده دوه خبرې دي نو په اعراب کې یو قسم ذکر شو په دې کې بل قسم ذکر شو او دوه قسمونه موجود وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم د دې ځکه نه بل واقعیا شروع شو د 38 نمبر ده د 39 نمبر پورې تقریبا جاری ده دغه دو قومونو د هلاکت ذکر ده او در صورت دویم عنوان سره تعلق هم لري صورت عنوان دا و چې تاسو ور دین کې دین لپاره کله کار کوي او د الله تعالی رضا لټول غواړي پتا سو به امتحانات راځي یو تشریعي امتحان بل تکوینی به په ځکه اسمه باندې ده نو بده ځکه کې هغه مضمون خو وړاندې تیر شو دوی مضمون دا و چې کم خلق چې تاسو ته پر دین کې او په دغه ژوند کې په دغه دعوت کې رکاوټونه پیدا کوي مشکلات مصیبتونه جوړوي دین دشمنان دي دغه ټول به هلاکیږي د پاتې کیږي نه الله تعالی د قبضه او د غریب نه بار نه دي الله تعالی په هر ټیم کې چې کله موږ غواړي رانه سي الله تعالی به غریب کیږي چې دغه عنوان او مضمون د مؤمنانو لپاره د صالح مضمون هم نو بده کې دغه دویم عنوان ذکر کیږي چې د اسلام دشمنان چې په کوم ځګونو کې دي او تاسو ته څومره مشکلات او رکاوټونه هم دي نو هغه الله تعالی هلاکي او دلته کې د نمونې نور ذکر کیږي الله تعالی وعاد وثمود موږ هلاک کړي وو عادیان او سمودیان چې دوی هم د دین دشمنانو وقد تبين لكم من مساكنهم یقینا ښکارا دي تاسو ته کورونه د هغوی قریش ته عرب د الله تعالی وایي دغه کورونه تاسو یې نه هغه ځګونو تاسو تجارت لپاره سفر کوي کورونه ته معلوم دي د عادیان او سمودیان د څنګه وران پراته دي وزين لهم الشيطان اعمالهم خيسته ښکارا کړي هغوی ته شیطان عملونه دوی ولې دومره بیلارو شو د دین دشمنان شنو وجه دا و شیطان په غالب شو او شیطان د خپل بد کارونه خيسته ښکارا کړل د شیطان په احوالو باندې شیطان څه شي دی دا د انسان څنګه دشمن دی انسان څنګه خطا کوي په دې سره غټي منصبي غټي حربي څنګه دي څنګه غالب کیږي څنګه مغلوب کیږي په دې معنی امام ابن جوزی رحمه الله یو مستقل کتاب لیکلی تلبیس ابلیس په نوم باندې په تلبیس ابلیس کې د امام ابن جوزی رحمه الله د خبرو خلاصه دا ده چې د شیطان غټه حربه دا د انسان ته یو ناجایز کار به جایز کار کوي یو بد کار به د خیسته کار کوي چې دا کار کې پیدا شته په دې کې سہولیات شته په دې کې دا پیدا شته لکه یو سړی سود کې یو عظیم جرم کوي نو په ذهن کې به د شیطان اچي چې د سره اقتصاد خکېږي په لنډو لارو باندې به ډېرې پیسې وګټي او دا حل خو ته نه وایي چې د قهر سره مخامخ شوي د الله تعالی د غضب نه بچرته پټېږي دې خبرې نه خبرې دغه شان د کې څومره عیاشیانې فحاشیانې دي یا څومره ګناهونه دي ظلمونه دي ناجایز دي شیطان ور په ذهن کې یو مضمون اچولی چې دا د دې شي خدمت دی دغه شي خدمت دی دا داسې دی هغه څه ده څه نمونه ور په ذهن کې ورکړي خلک استعمالوي نو دې ځکه کې الله تعالی وایي چې دوی د هلاکت او د بلاري کېدلو بنیادي سبب څه شی وزين لهم الشيطان اعمالهم خيسته کارا کړی د شیطان خپل عملونه دغه ناجایز کارونه د خيسته کاریدل پس ودهم عن السبيل ندوی بن کړي د سملارنه سملار د شریعت لار د اسلام او د شریعت لار نه دی بن وكانوا مستبصرين او دي او خياران استبصار او خيارتيات دې ځکه کې سوال جواب شو وكانوا مستبصرين چې د خلک په دومره سادهګانو شیطان به خطا کول نو نه د سادهګان نو غلطي دا وجه د آسماني دین رهنمایي نه حاصلوله هغه باندې جاهلان پاتې شو چې کله دین جاهلان پاتې شو اگر کله ډېر عزت وخيار هم شیطان به لاره کړ دې ځکه کې یو بل سوال دا د عام کافرانو بارک الله تعالی زی په ویل شي هم لا یعقلون د خلق عقل هم نه لري بیا عقل خلق دي یو ځکه دا ذکر شوی د هم کل انعام بل هم ازول د دې مثال سارو په شان ته بلکې سارونه هم بدتر بیلار خلق دي او د ذکر کې مستفسرین ذکر چې د خياران خلق دي کارا من لغون ته تضاد معلومیږي نو تضاد پکې نشته
تضاد به ذکر نشته راځي دې ذکر کې مستفسرین دي او خياران دي مستشرق کې خياران دي په دنیوي کارونو کې خياران دي دنیا کې ډېر مهارت لري ډېر تجربه کار دي کافران کوم ذکر کې چې سارو په شان کې دي عقل نشته نو په دینی کارونو کې نه عقل شته او دینی په کارونو کې بيخره سارو په شان دي سارونه هم بدتر خلک دي نو دې اړخونه د کافرانو اړخونه د دنیوي کارونو کې ماهر او دینی کارونو کې د سارو په شان دي یا داغینه بدتر مخلوق نو مدې ځکه کې دا مسله واضحه شو چې کوم خلک کافرانو پر متاثر دي یورپ نه بروب کې د چیرال ته خلک د سیلاړو هغه سیلاړ د ترقی وکړه هغه ترقی وکړه کوم د اسلام نه بیزار او شمون هم د سیو د اسلامي احکام غني مون رکاوټ دي خلکو بزنه کې ډېری قصې رواني ملحدین چې کومي مستشرقین هغه غړي وړي وي نو هغه لړنه جواب هم د ذکر کې وشه چې دغه خلک په دنیوي کارونو کې یو حد پورې وخیار دي لیکن مدني کارونو کې مکمل ساروي رسارونه بدتر دي او وړاندې موږ دا خبره هم وکړه چې او خیارتیا دا ده چې سړی د روح غم وکړي د روح چې کوم ضرورت یې برابر کړي او بیا دویم نمبر کې چې کوم نه جسماني ضرورت ورسته دي داسې وایي چې یو انسان د ولګي نه مړ شي او د ایمان نه ډک دی بيخي کامیاب دی او یو انسان مري او د سونا د پاسه نه مري نو هم د هلاک او تباہ دی نو اسلام نه دوه ترغیب ورکړي د دین هم حاصل کې دنیا هم حاصل کوي زی بزی احادیثو کې ترغیب شته دی لیکن دومره خبره ده چې دین نه باقی کېږي نه او حاصل دوانه کوي دین د حاصل دنیا د حاصل کې جو ضرورت ہے وګړه او دین د حاصل کې چې مقصد ہے وګړه بیا سفر آسان شي وقارون وفرعون وحامان الله وي هلاک کړي او قارون او فرعون او حامان د دویم عنوان سره تعلق د اسلام دشمنان هلاک دي تباہ دي د الله تعالی قهر او غضب لاندې دي داغي نمونه یو دا د قارون هلاک کړي دي فرعون هلاک کړي دي حامان هلاک کړي دي ولقد جاءهم موسى بالبينات او یقین راغله او دوی ته موسی علی السلام په واضح دلایل سره فاستكبروا دي ځان لوی وګاڼو په الارض بزمک وما كانوا سابقين بيانو بچ کېدون کې د عذاب نه ځان لوی وګاڼو خدای عذاب نه بیا بچ نش فكلن اخذنا دا ټول موږ نیولې دي بيدام به په سبب د ګناه د هغوی باندې ګناونه او د ګناونو په وجه هلاک شوی دي بل وجه نه فمنهم بعض ردوینا من حق سعودي ارسلنا عليهم حاصبا چې موږ را لګلی او په هغه باندې تیز هوا لکه د عادیانو سمودیانو حالات یا د لوتیانو حالات ومنهم بعض ردوینا من حق سعودي اخذت الصيحه جنولي وتیز چغي ومنهم بعض ردوینا من حق سعودي خسبنا به الارض چې موږ منډلې دي بزمک خسب د زمکه راخورو د ویل کیږي چې زمکه کس ځان تخته راغی ډوبې کی ومنهم بعض ردوینا من حق سعودي اغرقنا جمع دبکل بوبوک خاصه د زمکه ډوبېدل و چې زمکه جراح کول وکي او غرق د بوډو ډوبېدل چې بوبوک سره ډوب شي وما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی ظلم کړي په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم لیکن ودي په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي سوال جواب ذکر شو سوال دا و چې دا دومره خطرناک عذابونه تیزی هواګانې په وجه باندې اوچتول او د مخامخ غرونو سره وشتل او ریزه کول په دې باندې تیز چغي وهل د غزرون چول او بوګي ډوبول د بګری ظلم نو الله تعالی وي وما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی ظلم کړي په دې باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې په خپل ځانونو باندې ظلم کاو یعنی دې په خپل ته خپاته وری د بار په دې باندې واز نصیحت شیر د جرایم مکه وي کدا صدا ګناونه کوي عذاب در باندې راځي لیکن دوی د سره د پوی نه ټول پوی هغه اسباب د برابر به هم خپل ګناونه بغاوتونه جاری ساتل مزاده تشوره غزاله چې په خپل هلاک کړي لیکن سره په خپل باندې زهر وس نو دې په زهر باندې به الزام نه لګي چې ما زهر وسګل زهر وزنه وچلې یا سره په خپل باندې بوته ودانګي ورته ودانګي بیا د الزام په ور باندې لګي چې زور وسې ظلم نه په خپل ځان باندې لګي چې ورته ورې دنګل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال د هغه خلکو چې نیولې د بغیر د الله تعالی نه اولیاء دوستان یا کارسازان کمثل العنکبوت حال بشان د جولاګي دي د ځګن کې د شرک د باطل واري د لپاره مثال ذکر کیږي چې شرک څومره باطل شي څومره بیکار شي کوم خلک د شرک د الله تعالی نه بغیر بل چا د کارساز وي داغې نمرسته غواړي کمثل العنکبوت بشان د جولاګي دي اتخذت بيتا جدا ولا يكور کورنی ولای او حقیقت کې دا کوري نه اس کړای ا دې وته کور وای
وان اوحن البيوت لبيت العنكبوت یقینا ډېر کمزوري د کورونو نه کور د جولاګي دی لو کانوا یعلمون کاش دوی پوهېدلې د دې حاصل دا دی جولاګي اوس کړی وخلی اخوا دی خو دا کور ګڼي شي کنه دی کې بازار باران نو د جړو نو د سیلو نه محفوظ پاتې شي لیکن چې کله د جولاګي سوچ کړی وي اندازه به لګولې چې ټول دنیا کې کمزور شي د جولاګي دغه کړی دا د کړی ته پټېږي بل څه کې ولې نه پټېږي ټول کمزور شي خو دغه خطا محفوظ کولې نه شي دغه شان د کې مشرک خیال دا چې کنه زه د بوتانو په نوم باندې قبر په نوم باندې چې کوم عبادتونه کوم کم خیراتونه او نظرونه کوم نو بس سخته کې به زما په کار راشي او زما مرسته به وکړي حالانکه دا ټول د کمزوري بیکاره او نیست نابود عقیده ده چې د یوې ګټې نه د یو مړي نه مرسته غواړي دغه به تر یو غسانه خبر هم نه د جدي ضرورت شته کنه شته زو سره سم مرسته وکړي نو څنګه د جولاګي کډای کمزوري ده او دې ته کور ویل چې کم دین انتهایی بیوقوف تیاره دغه شان د مشرک د پاره د الله تعالی نه بغیر چانه ضرورتونه پر کول تمل لرل قبرونه د ګټو نه د بل چانه د هم دغه شان کې بیکاره کمزوري عقیده ده به دغه شان دغه د جولاګي کډي دومره کولای شي چې یو مچ ګیرولې شي مچ پکې نیولای کیږي بل څه نشي کولای د مشرکانو دغه دعوتونه او دغه عقیده دومره کولای شي کمزور خلک غولولای شي دا غوړي پیسې وهلای شي لیکن دین اخوا اس شی په لاس باندې نه ورسي دغه تحقیق چې کوم د تفسیر اسانو کلام ذکر کړی دی ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله تعالی پیژني هغه څه يدعون چې داخله کې را بلی من دونه بغیر الله نه من شيء هر قسم شينه هر قسم شي چې داخله کې را بلی د الله تعالی نه بغیر د سوالونو کوي خپل ضرورتونه دی غواړي نو الله تعالی دا ټول خصي پیژني وهو العزيز الحكيم دا الله تعالی غالب او حکمت والا وتلك الامثال نضربها للناس او دغه مثالونه چې موږ بیانو د بار د خلکو وما يعقلها الا العالمون نپويږي په دې مثالونو باندې بغیر د عالمانو نه کوم خلک چې عالمان په دې مثالونو صحیح پويږي د ځکه چې مفسرین لیکلي د چې کم کس د قران په علم کې د قران پر مثالونو کې سوچ نه کړي په سوچ د مثالونو باندې پويږي نه او داخله څه پیدا نه حاصلې نو اسه په لفظي پوهه باندې او د خپل په چلاکی باندې څوک عالم جوړېدل نشي د عالم کې دی نشي عمر ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تقریبا 1000 پورې مثالونه ذکر دي په مثالونو زه پوهیږم او کوم څه چې مثال لا شي زه صحیح پوهې نه شم او شک مې کې پاتې شي وجه څه خپه شم سوچ کې اختشم چې قران خو وایي چې وما يعقلها الا العالمون په دې مثالونو صرف عالمان پوهیږي انور څه نه پوهیږي زه خو په دې مثال نه پوهیږم نو کې دې چې زه عالم نه یم نو به دې اندازه لګي چې عالم هغه چاته ویل کېږي چې دې مثالونو باندې کوم چې قران ذکر کړلی لاغه په تمام اصول او وجه باندې تفصیلی پوهیږي خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض زمکه بالحق د بار د ظاهرولو د حق ان فی ذلک یقینا بده ټولو کې آیه خامخ نقدا للمؤمنین د بار د مؤمنانو